ګرانو کتونکو علب خان شیرپو یم. علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق چې کوم دی د خلکو سره کومک او مرسته کوي. دغه زنانه ده چې د دې اووه لوریانې دي، اووه خاوند یې پالج وهلی دی، د هېڅ کار جوګه نه دی. دوی سره موږ واده کړې وه چې تاسو بیا زموږ دفتر ته راشئ. دا ګرانو کتونکو د تحریک لبیک لخوا دې ته دې کې غوړي او دال چینی وغیره وغیره چې کوم دی نو په دې ګوتۍ کې دې ته میلو شو. دا نوې کپړې چې کومې دي دا ونیسه ځان سره ګوتۍ، دا د هغې اووه خویندو لپاره او د ګرمۍ او د یخنۍ د خاوند لپاره دا جوړې ته وګوره. دا جوړه دا وګورئ جي، دا چې کوم دی نو دا کپړې چې کومې دي تاسو ګورئ، دا بالکل نوې سلبن یعنی مکمل بند چې کوم دی په پیکټو کې، دا نه چې د استعمال شوي دي. یو جوړه چې کومه ده 3.5 روپۍ قیمت لري چې دا موږ دې له ورکړه. څه به وایې خورې به بس په دې ساعت په شکر وباسو چې زموږ دونه ورونه پیدا شولو او زما بچو به په سر لاس کېښوده او ما سره دونه امداد کوي. او په کپړو باندې خوشحاله او جي په کپړو خوشحاله یم. زما نونه خبر سرتوري دي، دې کې لوپاټې هم شته، څادر هم شته، دې کې ښې کپړې هم شته دي. زما د بچو د اغوستو دي. کپړې دې خوښې شوې؟ او جي ښې مې خوښې شولې. نوې کپړې دي؟ او بالکل نوې د دکان کپړې دي. خوراک مې هم دله درکړ؟ او جي خوراک مې راکړ. دغه شان ناستو ماته ویل ته لاړه شه مې وی ماما وی ویلي دي وی که څه درکړي نو وی ځان له به پاخه کړو. ته خوشحالې به جي؟ ستا به کپړې به کې شوي؟ او شوي. او ستا؟ کتونکو د دې خلکو سره کومک وکړئ، د دې خلکو سره مرسته وکړئ. اووه لوریانې چې په او خاوند بیمار وي، د دوی هغه کچن د دوی کور ما وکته، هېڅ هم ورکره نه وه. ټیم کې چې ما حالات وکته، دا کپړې چې کومې بچیو چولې وې اشلېدلې، نو هېڅ قسمه داسې درکې نه لګېده. نو موږ ورته چې راشه او تحریک لبیک لخوا چې کوم دی ډاکټر محمد شفیق صاحب په تعاون سره موږ دوی له کپړې نوې او ورسره چې کوم دی هغوی موږ له شپږ غوټې راکړې وې، شپږ غوټې. او په شپږ غوټو کې چې کوم دی تاسو شمېر کړئ چې ما کومو خلکو ته هغه ورکړئ. شپږ غوټې ما له راکړې وې، دا غوټې نه دي، دا ما له شپږ راکړې وې. دې کې غوړي دي، دې کې چیني دي، او دې کې دال دي، دې کې مساله ده او نور څیزونه دي. نو دا ما دغه شانتې خلکو ته ورسول. نو ضرور را سره کومک او مرسته وکړئ چې ستاسو تعاون را سره وي. انشاءالله د داسې تورسرو سهاره به جوړې ډېره مننه. خوشحاله